زمونږ له 2.5-3 ګرامه دي جی. او ګوره دا زمونږ وینه پمپ کوي په یو منټ کې 15 لیټره وینه پمپ کوي او زمونږ په بدن کې 15 لیټره وینه ده. نو ګوره د ټولو غټ بلډ کنټراډکشن په دې ځای کې جی چې زمونږ د ټول بدن کې 15 لیټره وینه تقریبا په یو نارمل اډلټ پرسنالټي کې ها او دا په یو منټ کې 15 لیټره پمپ کوي. خو اوس دا 15 لیټره بلډ چې کوم دی سیوا شي پوه شولې جی او هم دغه عمر پمپ کوي نو اټ مینس چې ستا بلډ پریشر سیوا شو. کله چې دا لږه پمپ کول شروع کی یعنی کې وینه کیپاسټي کم شي 4 لیټره شي 3 لیټره شي د شاک د انجری په وجه باندې نو بیا بلډ پریشر کم شي ځکه چې هغه پریشر دومره پاتې نشي یا چې رګونه کولاو شي بلډ پریشر کم شي چې کله رګونه کنسترکشن شي وکي یا بند شي نو دې ته ویل کېږي چې بلډ پریشر بیا سیوا شي. ها اوس ګوره ان ډایسټولیک والیوم او ان سیسټولیک والیوم څه شی دی؟ ان ډایسټولیک والیوم هغه والیوم دی چې کله پوره د وینې نه ډک شي زموږ بلډ نه د وینې نه ډک شي زموږ د بلډ نه رایي نه ډک شي نو دې ته ویل کېږي چې ان ډایسټولیک والیوم 120 نه 130 ملي لیټره پورې دی. ټوټل 100 لیټره دی جی 15 لیټره 15000 ملي لیټره ده او په دې کې یو 120 نه 130 ملي لیټره پورې په ړړه کې ټوټل راځي. ها اوس ان سیسټولیک والیوم کله چې دا ټوله وینه وباسي او بقایا پکې پاتې شي نو هغه 50 نه 60 ملي لیټره پورې ده. نو سو یو باسل 50 له 130 نه ماینس کړئ 120 نه ماینس کا نو دا تقریبا 80 ملي لیټره چې کوم نه په یو بیټ کې وباسي او چې څومره په یو بیټ کې په یو درس کې وباسي لب ډب ساوند کې وباسي نو هغه ته مونږ وایو سټروک والیوم. کارډیک آوټپوټ دې ته ویل کېږي چې په یو منټ کې 100 لیټره وینه وباسي تقریبا 15 لیټره وباسي. اجیکشن فریکشن 100% وینه وباسي په یو بیټ کې نو 70 سے 55% یا 55 سے 70% کم یا سیوا اسنډنګ یا ډیسنډنګ رول کې وي نو ګوره دا وینه وباسي. اجیکشن فریکشن 70 سے 55% په یو بیټ کې وینه وباسي دا سم نه وي چې ټول وینه وباسي نه سپکه پاتې وي هغه چې پاتې وي نو هغه ته ویل کېږي اند سیسټولیک والیوم او چې باسي په کم یو دغه کې نو هغه ته ویل کېږي سټروک والیوم او چې له ډک وي د وینې نه نو دې ته ویل کېږي چې اند ډایسټولیک والیوم. په دې باندې خو ورسېدې. اوس ګورو د نورمال فنکشنز فزیولوژي ته اناټومي به وروسته وایو. اوکې شو ها زمون هارت چې کوم دی کنه دا ډایګرام کې دومره تاسو کلیر نه ښکاري او نو به تاسو صحیح پوهیږئ. خو زمونږ کې سلور چمبر دي زمونږ په هارت کې سلور چمبرز دي یو رائټ ارټریم دی یو رائټ وینټریکل دی یو لیفټ ارټریم دی او یو لیفټ وینټریکل دی دا سلور شو کنه 1 2 3 4. اوس ګوره بجان ها ګوره یو کلیر کنسپټ دی دا رائټ وینټریکل او لیفټ وینټریکل دا به وینا زمونږ دړنه وباسي او رائټ ارټریم او لیفټ ارټریم دا به وینه زمونږ لته راولي. ها دا د ځایانو کې وی چې ارټریمز او بیا ښکته را ټول چې کوم اپیکس مونږ تخکاری کوم بیس مونږ تخکاری دا وینټریکلز په دې کې رائټ وینټریکل او لیفټ وینټریکل موجود دی. ارټریم به زمونږ وینه راولي بد ولته او وینټریکل به وباسي بس په وینټریکل کې به هغه والونه وي چې هغه به وباسو والوي او ارټریم کې به هغه والونه وي چې هغه به رانه باسو والوي یعنی کې هغه باندې به وینه رانه نوځي. په کلیر کنسپټ ځان پوي کوي پر لکه څلور چمبرز دي دو ارټریمز دي دو وینټریکلز دي یو لیفټ یو رائټ یو لیفټ یو رائټ. ګوره دا ارټریمز نه دي دا زموږ بروي جي او دا ارټریم کار دا دی چې دا به زموږ لته زموږ هارت ته وینه رانه باسي د لنګز نه زموږ د بوډي نه ټوله وینه ډي اکسیجنیټډ اکسیجنیټډ چې هر څه وي خو دا به رانه باسي او زموږ وینټریکلز چې کوم دي که نه هغه به ډب ساوند پروډیوس کوي او هغه به وینه وباسي. پوه شولې په خبره باندې جي دغه وینه وباسل چې کوم دي دا په دوو طریقو سره ده. یو خو به ډي اکسیجنیټډ وینه وباسي د لنګز طرف ته ګوره زموږ د ټول بوډي نه وینه راشي هغه وینه چې کم نه کاربن ډای اکساید هغې سره اډ شوي دي او د څه نه اکسیجن اوتې د ریسپایریشن لپاره استعمال شوي د هغې نه انرژي جوړه شوې ده. دغه اکسیجن چې کم دی کله چې دا زموږ خواته راشي وینې کې زموږ ټول ټیشوز ته وینه لاړه شي د آرټریز په ذریعې سره او بیا د کیپیلریز په ذریعې سره ایکسچینجینګ وشي او اکسیجن ته لر شي کاربن ډای اکساید ورسره جدا شي د دې خپل پریشرز دي خپل معاینه دي دغه پریشرز په وجه باندې ځکه چې کاربن ډای اکساید پریشر په سیل کې سیوا وي ایکسټرا سیلولر سپیس کې کم وي د سیل نه ایکسټرا سیلولر سپیس ته انټرسټیشل سپیس ته راشي بیا د انټرسټیشل سپیس کې د پریشر د کاربن ډای اکساید سیوا وي په کیپیلریز کې کم وي نو راوړي کیپیلریز ته د کاربن ډای اکساید او دغه شان اکسیجن الټه کا په کیپیلریز کې سیوا وي نو دا د کیپیلریز نه لاړ شي چې کم ځای ته ډیفیوز شي زمونږ انټرسټیشل سپیس ته بیا انټرسټیشل سپیس کې سیوا وي دا ډیفیوز زمونږ ویسلز زمونږ سیلز ته نو یو سیل زمونږ اکسیجن اخلي ښه بیا ساتئ
د ټول نه اوله خبره ضروری خبره دا ده چې زمونږ بلډ کې زمونږ هارت کې څلور چیمبرز دي، څلور خانې دي پکې جی. دغه دوه خانې به بلډ رانه باسي څه ته زمونږ هارت ته، او چې په دې دوه خانو باندې بلډ راننوځي که نه نو دلته یو دوه پردې لګېدلې وي. دغه پردې دغه والز چې کوم دي نو دا به وینټریکل ته بلډ را داخل کړي او د دې ایکسچینج به بیا به دوباره تلل ریټرن پاسبل نه وي، ځکه چې په یو طرفه وال وي. د الله د قدرت وګوره کله چې بلډ راځي زموږ باډي ته نو هغه په پریشر سره نه راځي، هغه په لو پریشر سره راځي، د هغې پریشر سیوا نه وي، ځکه چې الریډي زموږ اټماسفیرک پریشر دې ته الله برابر کړی دی، زموږ ګریویټي برابر ده، او چې څومره وینه راځي نو زموږ ته بغیر د څه زوره راځي، ځکه چې هلته پسې د ارټریز پریشر دی. موږ وایو که نه زموږ بلډ پریشر 120 او 80 دی. دغه 120 ته ویل کېږي چې ډایسټولیک، اوکې، او دغه 80 ته ویل کېږي سیسټولیک. ښه، اوس دغه 120 او 80 څه مطلب؟ 120 په ارټریز کې وي او 80 چې کوم دی نو په وینز کې وي. 120 هغه بلډ پریشر دی چې په کم پریشر سره زموږ وینه وځي د هارت نه ټول بدن ته ځي، او 80 هغه بلډ پریشر دی چې په کم بلډ پریشر سره زموږ وینه زموږ هارت ته راځي. دا شو ډایسټولیک سیسټولیک او ډایسټولیک. اوکې شو، وښه اوس خبره به خپل ټاپک ته راولو. زموږ هارت کې څلور چیمبرز دي، دوه پکې دا تاسو یاد ساتئ، دا څو پیرې ما وویل چې دوه پکې ایټریمز دي، دوه وینټریکلز دي. دا ایټریم به زموږ وینه راولي بلډ هارت ته، دغه وینټریکلز به زموږ وینه زموږ د هارت نه بوزي ټول بدن ته او لنګز ته. درې قسمه وینه ځي راځي جی زموږ په بدن کې، ښه، زموږ هارت ته. یو خو هغه وینه چې هغه زموږ ټول باډي نه ډي اکسیجنیټډ بلډ، یعنی چې اکسیجن پکې نه وي او کاربن ډای اکساید پکې وي، پوه شولې، هغه د وینز په ذریعې سره زموږ هارت ته ایټریم سره ننوځي د انفیریور وینې کیوا او د سوپیریور وینې کیوا په ذریعې سره. انفیریور وینې کیوا دلته راغلي وي او انفیریور وینې کیوا دا شول ښکته، سوپیریور وینې کیوا بره. نو ګوره سوپیریور وینې کیوا چې کوم دی نو زموږ د ریړه نه چې کومه برنۍ حصه ده، سر شو، کلیویکل شو، دا ټول لاسونه وغیره شو، دا د دې دغه نه بلډ راوړي، د ډي اکسیجنیټډ بلډ د دې ځای نه راوړي زموږ غړه ته. او انفیریور وینې کیوا د ټول بدن چې کوم ښکته دی، کوم پریشر دی، کوم ښکته لیول دی د زړه نه، نو له هغې ځای نه هغه ټوله وینه راچوتوي او دلته زموږ د هارت ته راوړي. انفیریور او سوپیریور وینې کیوا به یاد ساتو، د دې دوو په ذریعې سره ډي اکسیجنیټډ بلډ زموږ د ټول هارت نه، زموږ د ټول باډي نه زموږ هارت ته راځي. ډي اکسیجنیټډ بلډ چې په هغې کې کاربن ډای اکساید شته، په هغې کې اکسیجن نشته دی. نو اوس به ګوره د کاربن ډای اکساید چې کوم دی نو نارملي یو داسې شی دی چې دا به وباسي، دا به کوم ځای د اکسهیلیشن په ذریعې سره، د ساه وباسو په ذریعې سره وباسي. کاربن ډای اکساید به وباسي او اکسیجن به رادننه کوي. ریسپایریشن کې اکسیجن پکار دی او کاربن ډای اکساید پکې نه دی پکار. کاربن ډای اکساید په ریسپایریشن کې جوړیږي ایز ا ویسٹ پروډکټ، پوه شولې. نو کاربن ډای اکساید وباسل پکار دي. اوس دې ته ویل کېږي ډي اکسیجنیټډ بلډ. دا چې کله هارت ته د انفیریور او د سوپیریور وینې کیوا په ذریعې سره راشي، څه شي جي زموږ دا بلډ، پوه شولې، چېرته راشي؟ ایټریم ته لاړ شي. کوم ایټریم ته؟ رایټ ایټریم ته راشي، کوم چې دې سایډ ته دی دې ایټریم ته راشي. دلته راټول دا وال چې راغلی دلته راغلی دی او دا وال چې راغلی هم دلته کې راغلی دی، نه لا دواړه راشي او بیا اکدم دې ته ویل کېږي لپ ساوند. کله چې دا وینه رادن نشي، وینه بلډ رادن نشي د هارت ته د انفیریور او د سوپیریور وینې کیوا په ذریعې سره، په دغه ټایم کې زموږ د لنګز نه اکسیجنیټډ بلډ رادن نشي او دا دواړه په یو ډول کې کېږي. ګوره لب او ډب ساوند دی. ښه، دا دواړه ساوند چې کوم دي مختلف دي. یو لب ساوند دی، دا هغه ساوند دی چې کم سره زموږ هارت د وینې نه ډکېږي، او ډب هغه ساوند دی چې زموږ هارت چې کوم دی د وینې نه تشېږي، وینه وباسي ټول بدن ته او لنګز تېرېږي. په کم وخت کې چې د ټول باډي نه ډي اکسیجنیټډ بلډ د انفیریور او د سوپیریور وینې کیوا په ذریعې سره راځي. انفیریور اند سوپیریور وینې کیوا په ذریعې سره چې ټول بلډ زموږ دغه ته راځي، هم په دغه وخت کې به چې په کوم وخت کې دا راځي، په کوم طرف باندې، په رایټ ایټریم باندې، هم په دغه وخت کې به په لیفټ ایټریم باندې زموږ څه راځي جي؟ زموږ یو قسم له بلډ راځي، هغه به د لنګز نه راځي او هغه به وي اکسیجنیټډ، پوه شولې. دلته ډي اکسیجنیټډ بلډ رالو جي زموږ هارت ته. څه ده؟ ډي اکسیجنیټډ بلډ رالو چېرته نه؟ د ټول باډي نه. کوم ځای ته؟ هارت ته. په کوم طرف باندې؟ په رایټ ایټریم باندې. په کوم والز باندې؟ په انفیریور او سوپیریور وینې کیوا. هم په دغه ټایم کې دا لب ساوند شو. هم په دغه ټایم کې به زموږ د پیپړو نه، زموږ د لنګز نه، د الویولایز نه
کم د کم وینز په ذریعه سره جی د پلمونري وین په ذریعه سره براشي زمونږ غټول وینا هغه وینه چې هغه د لنګز کې اکسیجن هغه اغست دي اکسیجن او هغه براشي زمونږ هارت ته نورمالي په کم ټایم کې چې د ټول بوډي نه ډي اکسیجنیټډ بلډ راځي په اک ټایم باندې بس زمونږ بوډي ته اکسیجنیټډ بلډ راځي د کم ځای نه د لنګز نه اوس ګورم اټریم رائټ اټریم ته په لب ساوند کې د انفیریور او د سپیریور وینه کې ونه ډي اکسیجنیټډ بلډ راغلو د ټول ټیشوز نه د ټول بوډي نه او لیفت اټریم ته په اک لب ساوند کې د لنګز نه د دوانو پیپلو نه اکسیجنیټډ بلډ رالو نو اټریمز ته څنګه راشي کنه دغه اټریمز کې دلته والز لګیدلی وي او دغه والز چې کوم دي بایکسپیډ ټرایکسپیډ وال دا والز کولاو شي او دلته وینټریکلز एकदम ډک شي دا والز با یو طرف دي دوه طرف نه دي یو طرف باندې کولاویږي په بل طرف نشي کولاوي دي ریټرن اف بلډ نشي کېدلی ها واکشه یو پوینټ شو چې کله دا دوانه بلډ د لنګز نه اکسیجنیټډ بلډ رالو او د ټول ټیشوز نه ډي اکسیجنیټډ بلډ رالو اوس به دا ډي اکسیجنیټډ بلډ پکار دی چې دا به لنګز ته ځي پوه شولې کنه جی او دا اکسیجنیټډ بلډ پکار دی چې دا به ټول بدن ته ځي خبر باندې پوه شولې ځکه چې بدن له اکسیجنیټډ بلډ پکار دی لنګز له ډي اکسیجنیټډ بلډ پکار دی چې اکسیجن ورسره میلاو کی او زمونږ بدن ته اکسیجنیټډ بلډ پکار دی چې اکسیجن ته واخلي او کاربن ډای اکساید ورسره میلاو کی نو دغه بلډ چې کم وینټریکل سره راغلو کم وینټریکل ته رائټ وینټریکل ته د څه په ذریعه سره د رائټ اټریم د طرف نه د بایکسپیډ وال په ذریعه سره راغلو پوه شولې جی او دلته اکیومولیټ شو اوس دغه په بل طرف باندې د لیفت اټریم په ذریعه سره لیفت وینټریکل ته بلډ راغلو هغه بلډ چې هغه به اوس زی زمونږ کم دی ته جی زمونږ به ټول بوډي ته سي ګوره لنګز نه اکسیجنیټډ بلډ په لب ساوند کې د اټریم په ذریعه سره وینټریکل ته رالو او دا به اوس زی زمونږ بوډي ته ها او اوس د رائټ اټریم په ذریعه سره زمونږ وینټریکلز ته د بایکسپیډ وال په ذریعه سره راغلو ډي اکسیجنیټډ بلډ او دا به اوس زمونږ لنګز ته ځي لین الټه دی جی نو کم چې به لنګز ته ځي کم چې لنګز ته تلو والا دي نو هغه به ځي د پلمونري آرټري په ذریعه سره کم ځای ته جي د پلمونري آرټري په ذریعه سره به زمونږ لنګز ته ځي نو ګوره د دې رائټ وینټریکل نه یو رګ تللی وي او هغه زمونږ پیپلو ته تللی وي او هغې کې ډي اکسیجنیټډ پیپلو ته ځي په رائټ وینټریکل کې ډي اکسیجنیټډ بلډ چې کوم دی هغه به پیپلو ته ځي او په لیفت وینټریکل کې چې کوم دی دا ډي اکسیجنیټډ بلډ چې کوم دی دا به زموږ ټول بدن ته ځي د څه په ذریعه سره د ایوټا په ذریعه سره دا دی ایوټا جی د ټول نه غټ وال انډیپندنت وال او د ټول نه زیات لوډ والا والو په دې کې 180 پریشر وي ایوټا نه درې والز تللی دي یو بریکیوسیپالیک ټرنک دی دویم بریکیوسیپالیک ټرنک دی کم چې زمونږ یو لاس ته او زمونږ بل لاس ته تللی دي او زمونږ کم چې یو بل کلیویکولر آرټري ده نو هغه زمونږ سر ته تللی ده د هغې نه ښکته چې کوم یو ایوټا تللی ده مین ایوټا د هغې نه ټول بدن ته وینه تللی ده اکسیجنیټډ ما درته وویل که نه جي ګوره د رائټ اټریم نه زمونږ ټول زمونږ لنګز ته ډي اکسیجنیټډ بلډ لاړو او د لنګز نه راغلو د لیفت اټریم په ذریعه سره زمونږ لیفت وینټریکل ته او بیا د لیفت وینټریکل نه اکسیجنیټډ بلډ چې کوم د لنګز نه راغلی دی هغه په ډب ساوند کې لاړلو د څه په ذریعه سره د ایوټا په ذریعه سره چرته ټول ټیشوز ته اوس ګوره ړه به م څه خوري که نه ړه خو ړه به م څه نه پکاري اکسیجن پکاري نیوټرنټس پکاري هغه به څوک رسېږي وینه به رسوي نو کورونري آرټري چې کوم ده کورونري آرټري دا زموږ د ړه د پاسه راسې خوره شوې ده اورېږي او دلته یو وال تللی دی کورونري آرټري ورته واله کېږي او هغه ټول بوډي ته تللی دی د هارت ته تللی سوري او ټول هارت له هغه خوراک ورکوي نو کله چې کورونري هارت اټیک وشي اټ مینس د زړه هغه خپل والز بند شو هغه وال چې هغې له به وینه ورکوله هغې له به نیوټرنټس ورکول د هغې په وجه باندې اوس څه کېږي چې هغه اپسنټ دی او هغه هارت اټیک وشي ګوره پوینټ ډېر ښکلې کلیر شولو او زه امید لرم چې تاسو پرې پوه شوي ښه اوس دلته یو ایوټا شوله دا ایوټا به څه وړي جي اکسیجنیټډ بلډ به زموږ ټول بدن ته وړي د کوم ځای نه به وړي وي جانه د رائټ د لیفت وینټریکل نه ټول بدن ته به وړي ځکه چې د لیفت اټریم په ذریعه سره خو د لنګز نه په لب ساوند کې ډي اکسیجنیټډ بلډ راغلی دی او هغه بیا لیفت وینټریکل ته راغلی د وال په ذریعه سره هغه به اوس ځي سیده وځي به خو په هائی پریشر سره دې پریشر ته واله کېږي 120 ملي میټر اف مرکري پریشر
نورمالي دا وی 122 هم کیدی شي 124 هم کیدی شي خو نورمالي دلته په ډېر فکس ریټ کې د ایورټا پریشر دا دی او د انفیریور او د سپیریور وینه کې پریشر چې کم دی هغه 80 ملي میټر اف مرکری دی. تاسو په خبره باندې پوه شولې لکه انداز دی چې زمونږ دا یو ډېر تخلیقیاتي یو زبردست پمپ دی او دا په یو منټ کې 5 لیټر بلډ پمپ کوي ټول ټیشوز ته. د بلډ څه کار دی زمونږ نیوټرینز ټیشوز ته اکسیجن دا غیر علاوه د ټیشوز نه کاربن ډای اکساید او واټر راوړل او هغه د انسپایریشن په ذریعه سره اکسهیل کول د لنګز په ذریعه سره. کله چې موږ ساه واخلو اکسیجن او ورسره نور مالیکولز دننه کو کله اکسیجن ته لاړ شي وینې ته نور مالیکولز او کاربن ډای اکساید د وینې نه راشي او ورسره H2O مالیکولز او هغه د اکسهیلیشن په ذریعه سره راوځي. انهیلیشن اکټیو پروسس دی اکسهیلیشن پیسیو پروسس دی. ریسپایریشن په باره کې به خبره کوو لیکن چې په دې پوه شولې چې لیفت انفیریور وینه کې او سپیریور وینه کې دا دوا به ډي اکسیجنیټډ بلډ زمونږ د باډي نه راوړي چرته هارت ته او زمونږ چې کوم ایورټا ده دا به اکسیجنیټډ بلډ زمونږ ټول باډي ته وړي چرته ټول باډي ته. کم بلډ اکسیجنیټډ بلډ چې کوم نه راغلي دي د پلمونري آرټري په ذریعه سره د پلمونري وین په آرټري په ذریعه سره کوم نه راغلي بيجانا د هارت راغلي چرته رائټ لیفت اټریم ته. اوکې شو نو اټریم چې کوم دي اټریمز هغه به دا کار کوي چې دا به زموږ بلډ راوړي او وینټریکلز به دا کار کوي چې دا به زموږ بلډ وړي ټول باډي ته به خوري او لنګز ته به خوري. نو چې اوی فرام دی هارت کم بلډ ځي نو هغه به د وینټریکلز ځي چې ټورډز دی هارت کم بلډ راځي نو هغه به زموږ په اټریم په ذریعه سره راځي. کولی کنسپټ دی او د لو یو ډېر زبردست فینومینا ده چې دا کیږي دلته پورا دلته یو څو بندل اف هیس ورته والا کیږي اټریو وینټریکولر نوډ شو او ساینو اټریل نوډ شو دا سره سره پرکنجیس فایبر شو. دا هغه شاکس دي دا هغه کرنٹ دی چې هغه زمونږ د لړ راشي زمونږ له بیټ شروع کی او ودرځي دا د دماغونه مسلسل راځي او دا اټومیټک نروس سیستم دی اټونومیک نروس سیستم دی دا اټومیټک کیږي زمونږ د دماغونو طرف نه کنټرول کیږي. نو ګوره دا اټومیټک کیږي کنه اوس په یو هارت بیټ کې یو هارت بیټ څومره ویږي 0.80 یا 83 سیکنډ یو هارت بیټ دومره وي. په یو منټ کې 72 یا 73 هارت بیټس کیږي او په یو منټ کې 15 لیټر وینه زمونږ بلډ وباسي ټول بدن ته لیږي. ګوره خو دا بلډ او ګوره دا شاک وغیره وي دا جټکه راشي دا هارت اټیک راشي چې پای کې له ګډوډ شي هغه بیا په خپل کار نه پوهیږي چې اوس به څه کول غواړي. نو هغه هارت چې کوم دی هغه خپل بیټینګ بس کی هغه شاکس هغه کرنٹ راتلل د پرکنجیس فایبر په ذریعه سره بندل اف فیس په ذریعه سره ساینو اټریل او اټریو وینټریکولر نوډ په ذریعه سره د ای وی او د اس ای نوډ په ذریعه سره هغه بند شي یا خراب شي یا د ریډ ګډوډ شي زو شي سو شي بجان دا چلو شي چې هغه هارت بیا پمپینګ صحیح نه کوي. That's the way that I have understand you the physiology of heart څنګه دا فنکشن کوي. اوکې شو نورمالي دا په دې بتا ځان رسوي رائټ اټریم وینټریکل رائټ لیفت اټریم لیفت وینټریکل په دې بتا ځان رسوي رائټ اټریم او لیفت اټریم ته وینه راځي هارت ته او د رائټ وینټریکل او د لیفت وینټریکل په ذریعه سره وینه د هارت نه وځي. ها دغه انفیریور او سپیریور وینه کې وایي چې ډي اکسیجنیټډ بلډ ټول بدن نه راوړي دغه ایورټا د ټول اکسیجنیټډ بلډ زموږ بدن ته بوزي دې ته ویل کېږي چې زموږ پوینټ اف فزیولوژي. اوکې شو دا ټول یو وړوکی سټرکچر چې ما ډرا کو اجیکشن فریکشن 70 تا 55% زموږ بلډ وباسي هارت زموږ دغه نه او 30-35% پکې پګایو وي پاتې وي کورونري آرټریز هغه آرټریز زموږ هارت ته بلډ وړي. ثانک یو فار دیٹ.